یو کس وایي چې د جیل نه یو کس پیغام راستولی دی چې زه په جیل کې 7 میاشتې وشوې چې سفرانه مونځ کوم. نو دا څنګه دی؟ که ده ته دا پته وي چې نن سبا کې زه خلاصېږم او جیل د ده د علاقې نه دا هم ورته پته وي چې جیل د ده د علاقې نه سفرانه مسافت کې لرې دی او دا ورته پته وي چې نن سبا خلاصېږم یا ورته پته نشته دی چې کله خلاصېږم، امید دی چې کېدای شي زر خلاص شم، نو بیا به سفرانه کوي. او که ده ته دا پته وي چې کور یې نږدې دی کور، نو بیا نه. او یا دا چې دا ورته پته ده چې په ما باندې قید خطی دی 1 میاشت 15 میاشتې 10 میاشتې کال 10 کاله، نو بیا به دې سفرانه نه کوي بلکې مقیم مضبوط. یو کس وایي چې یو سړی وایي چې رفایدین کله کله کول پکار دي ځکه چې الله تعالی په ورځ د قیامت تپوس وکړي چې زما د پیغمبر سنت یې ولې نه ادا کړي، جمعه 12 به جواب نی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو سنتو باندې عمل نه کولی شي، نه بعضې صورتونو کې پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې دام دي. پیغمبر علیه السلام حیات او صحابي برالو، هغه به مرګري صحابي ته وی چې 100 رکعاته شوي، هغه به ورته په موس کې وی چې 2 رکعاته شوي، بیا به د هغه رکعتونه وکړل، بیا به یې نیت وتړل، په دې سنت هم عمل وکړه. دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات دی او پیغمبر علیه السلام ته پته ده چې داسې کېږي. دا څیزونه بیا وروسته منسوخ شو. نو د الله د رسول نه چې په حدیث کې څه راغلي دي په هر یو څیز باندې عمل نشي. د میراث په باره کې مخکې قرآن پاک کې دي، سنت خو سنت دي، قرآن پاک کې دي چې هغه د الله کلام دی چې د مور او پلار دپاره وصیت کوي چې دومره مار مې پلار ته ورکړه دومره مې مور ته ورکړه. بیا وروسته حکم دا راغلی قرآن پاک کې هم او احادیثو کې هم چې د پلار دومره حصه ده د مور دومره حصه ده، هغوی ته وصیت کولو ضرورت نشته. او د الله رسول فرمایي چې وصیت کې وکړو نو دا د خطا وکړه، لا وصیت لوارث. پلار ته به وصیت نه کوي ځکه چې هغه وارث دی، مور دپاره به وصیت نه کوي ځکه چې هغه وارث دی، زوی دپاره به وصیت نه کوي ځکه چې هغه وارث دی، لور دپاره به وصیت نه کوي ځکه چې هغه وارث دی، ښځې دپاره به وصیت نه کوي چې هغه وارث دی. یو سړی دی ښځې ډېره زیاته خوښه ده، د مور د بچو نه خفه دی، ښځې ډېره خوښه وه، نو چې مړ کېږي نو د ښځې دپاره وصیت وکړي چې زما دا فلانکې کور دی ته څوک ګوتې ورنړئ دا مې ټول له ښځې دی، دی وصیت وکړه زما د مرګ نه پس هغې ته ورکړي، هغې که به 1 زره نه ورکولی. د الله رسول فرمایي لا وصیت وارث. او دغه قرآن کې دي چې وصیت کوي، نه دا اول وروسته نو، نه دا به د علماو نه تپوس کې. علماء کرام وایي، امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وقوموا لله قانتین، الله جل شانه ته خاموش ساکتین ودرېږئ. قانتین معنا مطیعین هم ده، قانتین معنا قائمین هم ده، قانتین معنا ساکنین هم ده، قانتین معنا ساکتین هم ده. ساکنین معنا چې ده یعنی حرکت مکوئ، نو په هغې کې هغه حرکت نشي کولی چې کوم بل حدیث کې راغلی دی چې دا نشته، نو دا هم په حدیث کې راغلی چې رفایدین نشته. یو کس وایي چې زه پینټر یم، د پینټ د رنګ کار کوم، د پینټ او د لاسو خپو صفا کولو کوشش کوم، لیکن بیا هم هغې باندې بعضې داغ داسې چې هغه لر کېږي نه، چې غسل او دس کوم نو زما غسل او دس کېږي او که نه او کېږي. الله جل شانه په چا باندې دومره زور نه اچوي چې خامخا به دا ځان نه لر کوي. اگر که ستا سرمن ورسره لرې شوه چې کوم داغ په اسانه ځي نو ټیک ده، چې کوم په اسانه نه ځي هغې سره د اودس او غسل کېږي اگر که هغه د پینټ داغ. یو تپوس یې کړی دی چې قبر 4 واړو طرفونو نه پوخ کړي او په منځ کې کچۍ، نو دا څنګه ده؟ قبر په خول نه دی مناسب، سنت طریقه دا ده چې قبر کچۍ او معمولی اوچتوالی وي د ځمکې. یو کس وایي چې ما ته به پلار زما عمر 19 کاله دی، ما ته به پلار خپله خرچه راکوله، اوس ما سره 1 لاک روپۍ جمع دي، په ما باندې څومره زکات دی؟ نو که چېرې دغه پیسې د سپینو زرو نصاب ته چې هغه 2.5 تولې دی هغه ته رسي، بیا به تا باندې زکات شته، او په 1 لاک روپۍ کې 2.5 زره روپۍ زکات دی. یو کس د قرآن پاک باره کې تپوس کړی دی چې سعودي عرب نه چاپ شوی دی او په هغې کې ډېرې غلطۍ دي، نو په هغې سره مونځ کول څنګه دي؟ نو قرآن پاک کې خو لیکلي دي هغه غلطۍ، که چېرې هغه غلطې وي ته یو قاري ته مجود ته عالم ته وښیه چې دا رښتیا غلطۍ دي او که نه،
بعضې سړی په غلطۍ او په غیر غلطۍ باندې نه پوهېږي. بعضې اسرار او رموز او اشارات هم قرآن پاک شته دی، هغه غلطۍ نه. باقي په موس کې د قرآن پاک د ویلو سره تعلق دی، لیک سره تعلق نه دی. وایه سم. یو کس وایي چې سورې حشر کې هو الله الخالق البارئ په ځای باندې بریء وویلی شي نو مفهوم یې بدلېږي او که نه، او مفهوم یې بدل شو. باری د الله جل شانه صيغت دی، صيغه اسم فاعل سره، او د دې معنا دا ده خالق، الله پیدا کوونکی دی، خالق دی. او بری دا صفت مشبه ده، د دې معنا ده چې الله جل شانه وزار دی، بری دی. یو کس وایي چې بغیر ټوپۍ موس څنګه دی؟ بغیر ټوپۍ موس کول جایز دی، لیکن مکروه دی که چېرې سړی دا عادت جوړ کړي. او که ټوپۍ سره موس کولو ته سپک ګوري نو دا مکروه تحریمي ده. ټوپۍ او پټکي سره موس کولو ته سپک ګوري نو دا مکروه تحریمي ده، حرامو ته نږدې. یو کس وایي چې زما لور شوې ده، د هغې نوم ما سبانور ایښی دی. آیا دا نوم کې ښودل ټیک دی او که نه؟ او ټیک دی، سبانور. او د دې معنی ده سبا رڼا. دویم تپوس یې کړی دی چې زه عقیقه نشم کولی، نو زه څه وکړم؟ نو عقیقه مسنون ده، واجب نه ده. کله چا حیثیت چا څوک صاحب استطاعت وي نو هغه ته کول پکار دي، او که څوک نشي کولی نو څه حرج نشته دی. البته دومره وکړه چې نوم ورته کېده د هغې ماشومې ویښته کل کا، د ویښتو د وزن په برابر سپین زر د الله په نوم باندې فقراو ته ورکړه. یو کس وایي چې زه د یو کس سره ملازم یم او د هغه سره کار کوم. هغه سړی د ملک نه بهر دی، زما نیک، هغه ما ته وایي چې زما له طرف نه صدقه یا قرباني وکړه، نو ما ته څه کول پکار دی؟ نو چې کله تا ته وایي چې صدقه او قرباني وکړه نو بیا تا ته کول پکار دي. مثلا هغه تا ته وایي چې قرباني وکړه لوی اختر کې، او تا ته پیسې راواستولې یا د هغه پیسې تا سره مخکې نه موجود دي، نو ته چې د قربانۍ څاروی اخلې نو هغه ته به اول ووایې چې زه دا دی لاړم او څاروی تا دپاره اخلم واخلم. هغه چې وایي چې او نو بس د هغه په نوم باندې دا قرباني منسوب شوه، دا بیا هغه دپاره ذبح که دا څاروی. او بغیر اطلاع نه داسې کول ټیک نه دي، اطلاع هغه ته ورکول پکار دي. یو کس وایي چې د یو سړي نامحرم زنانه سره د بحث نه پس خبرې بندې شوې، دغه کس په دغه سزا کې خو نه راځي چې 3 ځله نه زیاتې خبرې د چا سره بندول نه دي پکار. د چې خبرې کله کولې نو دا شیطان دی، او دا اوس چې کوم دلیل د په ذهن کې چا اچولی دی دا هم شیطان دی. د غیر محرم زنانه سره د خبرو کولو ضرورت څه دی؟ غیر محرم زنانه سره خبرې کول دا شیطان توب دی، او د هغې سره خبرې کول پکار نه دي. یو کس وایي چې لومبی حفاظ کرامو د کلام پاک ټول آیتونه 6,600 خولی دي، او نوي قراو د هغې حساب کړی دی نو 6,240 دي. اوس دا 400 آیتونه کم دي، نو دې وضاحت وکړي. نو آیتونه هماغه دي، خو شمېر کې خطا کېږي، څوک یو شان شماري څوک بل شان شماري، باقي قرآن پاک هماغه دی. دغه قرآن وایه. د دې خبرې تا نه خدای تپوس نه کوي، نه په قبر کې نه په آخرت کې چې د قرآن پاک آیتونه څه دي. د دې تپوس به نه کوي چې قل هو الله احد ته نه منې، ته وایې چې دا د قرآن حصه نه ده، نو تا نه به تپوس کوي، ته د ایمان نه ووتې. لیکن آیتونه څه دي د دې ضرورت نشته. یو کس وایي چې د دجال فتنه د ژوندو خلکو دپاره ده او که د مړو دپاره هم ده، چې مړه شوي دي. چې مړه شوي دي هغه خو لاړل، چې کوم ژوندي دي د هغوی دپاره ده. مړ خو د هغه نه بچ شو، چې دجال راشي دغه وخت کې کوم کسان ژوندي وي د هغوی دپاره فتنه ده. یو کس وایي چې یو وخت باندې زما کاروبار ډېر ګنده و، تر دې چې چرس او سود باندې مې چرسو په پیسو په سود باندې مې حج او عمره هم کړي ده، او دغه روپۍ مې په جماعت کې په تعمیر کې هم ورکړي دي. اوس مې توبه ایستې ده او د الله جل شلانه د رحمت نه امیدوار یم. په دې فکر کې یم چې دا ګناه به زما قبوله شي، معاف شي او که نه قبوله شي، نه معاف شي او توبه مې قبوله شي. نو الله جل شانه توبه قبلوي، او چې سړی د ګناه معافي د خدای نه غواړي نو الله پاک یې ګناه معاف کوي. البته که چېرې دې حرامو پیسو کې
داسې وي چې هغه غزې ته واپس کولی شي نو هغه واپس کا. یو سړی وایي چې نن ریټ د ډالر 278 روپۍ پاکستانی دی. که چېرې یو سړی د ډالر 280 کې په بل چا باندې خرڅ کړي او په یو میاشت کې دا پاکستانی روپۍ واپس کړي نو دا سود کې راځي و که نه؟ د ډالرو معامله داسې ده چې که ته بل ته ډالر ورکې او ته ورته وایې چې ما ته به هفته پس پاکستانی دومره راکې، نن ریټ یو شان دی، د 2 روپۍ ګټه ځان ته کېږي، د سود دی. لاس په لاس چې کومه سودا ده هغه سود نه ده. اوس ډالر ورکې او په همدغه بل لاس باندې پاکستانی روپۍ والي. صحابه به دومره احتیاط کولو چې یو ته به یې سونه ورکه، هغه نه به یې سپین زره غشتل، نو چې هغه به کور ته تلو، نه کور ته به نه ځې، دې ځای کې راکړه. ځکه چې کور ته ځې نو نسیه شو، او چې کور ته ځې نو بیا به جدا بیا دوباره سودا کړو. اوس سودا کې اوس راکړه. نو ډالر چې ته په پاکستانی ورکې نو ډالر اوس ورکا، پاکستانی اوس وصولیږه، پاکستانی هفته پس نه. او اگر که د نننی ریټ نه زیاتې وصولې، مثلا 278 ریټ دی او ته په 280 باندې ډالر خرڅې نو ټیک ده، ځکه چې پاکستانی جدا کرنسی ده او ډالر جدا کرنسی ده. لیکن ډالر ته اوس ورکې او پاکستانی روپۍ به ته هفته پس اخلې، دا سود دی. لیکن دې ته نسیه وایي. هغه ته تا اوس ورکې او ستا لاس ته څه نه دي راغلي، تا خپلې پیسې محفوظ کړې، تا ته دا ګټه وشوه، هغه ته دا ګټه وشوه چې د هغه لاس ته پیسې راغلي. البته که چېرې یو سړی قرض ډالر ورکړي، مثلا ته بل ته ډالر ورکې 50,000 ډالر دې ورکړي چې دا قرض واخله، ته خپل کار روان کا او ما ته به په فلانکۍ ورځ باندې ډالر راکړي، میاشت پس به ډالر راکړي. همدغه عمره 50,000 دې ورکړي دي، 50,000 ته ډالر اخلي، نو چې نن دې ورکول نو د ډالرو قیمت ښکته و، او چې میاشت پس ته ډالر اخیستل په هغه نیټه باندې نو د ډالرو قیمت زیات دی، نو خیر دی، دا جایز دی، ځکه چې تا ډالر د ډالرو په عوض کې واخیست. دغسې د سرو زرو د سونې معامله هم ده. سونه دې ورکه، د سونې په عوض کې به سونه اخلي، دا ټیک ده، او د سونې په عوض کې روپۍ اخلي، دا ټیک نه ده. ها که چېرې یو سړی د قرضو په خیال باندې نه ورکوي نو حدیث مبارک کې د هغې هم بد راغلي دي، خو مفتیان صاحبان وایي چې معامله جایز ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي قرض جر نفعا فهو ربا، وہ قرض جو اپنے ساتھ نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے. هغه قرض چې هغه ګټه راولي، مثلا یو سړی دی هغه بل ته قرض ورکړي چې ها دا پیسې واخله، او د ده مطلب دا دی چې غل دا ما څخه نه پرېږدي، زه په سفر کې یم، یا زما جاکټ کې دي، یا زما صندوق کې دي، یا زه بې ځایه یم او دا پیسې زما نه ضایع کېږي، دا هغه ته ورکړه چې ها دا واله ته پې کاروبار وکړه. د ده مقصد په زړه کې دا ټکه ده چې زما دا مال محفوظ شي، نو دا یو نفع ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته هم سود ویلي. یو کس وایي چې پبجي گیم جایز دی که نه؟ ما خو لیدلی نه دی چې دا څه شی دی، خو د دې چې کوم نقصانات دي هغې بعضې ما اورېدلي دي. او دا گیم چې کوم دی نو کول ګناه ده، دا گیم کول ګناه ده، په دې کې ډېر ګناهونه دي، یو ګناه نه ده. د دې نه خپل نسل او خپل ځان بچ کول پکار دي. یو کس وایي چې په عمره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت کول ضروري عمل دی او که نه؟ د دې نه علاوه عمره ادا کېږي که نه؟ عمره کې یو څو څیزونه دي. یو احرام دی، صدرونه تاول او نیت کول، تلبیه ویل، او یو طواف دی، او یو د صفا مروه په منځ کې سعی ده، 3 څیزونه شول. او څلورم چې کله د سعی نه وزګار شوې نو بیا د سر ویښته خریل شول. دا 4 څیزونه دي ضروري په عمره کې. او طواف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روضې مبارکې زیارت هغه مدینه منوره کې دی، هغه ضروري نه دی. لیکن بعض احادیثو کې اگر که علماو په هغې باندې د ضعیف حکم لګولی دی، هغوی وایي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم سړی دومره پورې رالو زما د قبر زیارت یې ونه کړو نو ده ما سره بې وفایي وکړه. نو دا څومره بدقسمتي ده چې که چېرې داسې وخت وی چې د الله رسول حیات وی او ته مکې مکرمې ته تلې و، هغوی مدینه منوره کې و، نن سبا موټروی باندې
په 4.5 غنټو 5 غنټو کې سړی راسي او ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات ته نه تلې، دا څومره غلطه خبره. نو اوس کم از کم که هغوی مونږ ژوندون حالت کې حیات کې نشو لیدی، خو د هغوی قبر مبارک شته، د انسان سود کېږي هلته تلو باندې ډېره تسلي کېږي، نو تل پکار د عمرې رکن نه دی. یو کس وایي چې زما په 200 کسانو باندې قرضه ده، په هغې کې بعضې خلک ما ته وایي چې مونږ تنګدسته یو، مونږ ته دا پیسې په زکات کې پرېږده، مونږ نشو ورکول. مهرباني وکړه دا پیسې په زکات کې زه پرېښوی شم که نه، دا راته ووایه. دا په زکات کې دغسې نشي پرېښوی، بلکې ستا په یو کس پورې قرض دی، مثلا 20,000 روپۍ دي، نو هغه په زکات کې مارلو 2 طریقې دي. یو طریقه دا ده چې هغه ته ووایې چې ته د چانه قرض راواخله، قرض، او بیا چې کوم دی نو هغه ما ته راکه، نو زما قرض ما ته ادا که. 20,000 روپۍ وي، نو هغه 20,000 روپۍ چانه قرض راواخېستی تا ته یې درکړي. اوس ته لګیا شه هغه 20,000 روپۍ په زکات کې هغه ته اوس دوباره ورکړه، اوس یې په زکات کې ورکړه، اوس د هغه شو، نو هغه بیا هغه صاحب قرض ته ورکړي، د هغه به غاړه خلاصه شي. نو یو صورت دا دی. او دویم صورت دا دی چې ته هغه ته ووایې چې ها دا 20,000 روپۍ والا دا قبولي که، چې هغه یې قبولي که، سوته چې ما ته خپل قرض راکه، نو چې هغه قرض تا ته درکړي، نو هغه ته زکات هم ادا شو، غاړه هم خلاصه شو. یو کس وایي چې په مونځ کې ډک رکعت تش او تش رکعت ډک کول په غلطۍ سره مونځ خرابېږي او که نه، او چې په مونځ کې ډک رکعت تش وکړې نو مونځ خرابېږي، واجب پاتې شو، او ترک د واجبو سره سجده سهوه لازم شوه. نو سجده سهوه چې وکړې نو مونځ دې ټیک شو، که دې ونه کړه نو مونځ به بیا دوباره کړي. او تش رکعت چې د ډک وکړو نو په هغې باندې سجده سهوه نه واجبېږي. بل تپوس یې کړی دی چې د جنازې مونځ کې جل ثناؤ که ثابت دی او که نه. او صاحب هدایه او بعضې فقهاو ذکر کړی دی، او هغه علماو غټ غټ هغوی ته په احادیثو باندې امور. یو کس وایي چې ما یو کپنۍ ته 2 لکه روپۍ په طور د مضاربت ورکړي دي، او زما ښځې سره څه پیسې دي، 2 تولې سره زر دي ورسره، او زه صاحب نصاب یم او که نه، او که چېرې یم نو بیا زکات په کوم حساب سره ورکړم. تا سره چې کومې 2 لکه روپۍ دي، نو دا مال له نصاب د زکات ته رسېږي، ته صاحب نصاب یې، په تا باندې زکات فرض دی، خو د 2 لکو روپو بس. اگر که تا دا کپنۍ ته ورکړي، کاروبار دپاره دې ورکړي، باقي ستا د کور والا سره د هغې سره چې 2 تولې سونه ده، نو دا د هغې مال دی. او د ښځې په مال باندې سړی مالداره کېږي نه، نصاب ته په هغه باندې زکات نه فرض کېږي. چې زنانه سره کوم مال دی نو په هغې باندې زکات فرض کېږي، په هغې بیل زکات فرض دی، په تا باندې بیل فرض دی. سجده تلاوت یو کس تپوس کوي چې واجب شي، او چې کومه سجده ادا کېږي نو په هغه کې کوم تسبیحات پیل پکار دي. سجده تلاوت طریقه دا ده چې کله آیت د سجدې ووایې نو بیا دغه وخت کې قرآن پاک بند کا او سجده وکړه، او سجده چې کې نو اول به نیت وکړي، په زړه کې به دا راولې چې زه د قرآن پاک د دې تلاوت سجده کوم. بیا به الله اکبر ووایې، غوږونو ته به لاس نه وړې او ټیټ به شې، سجده به وکړې، په ځمکه به سر کېږدې، او کوم تسبیحات چې په مونځ کې په سجده کې وې نو هغه به په دې کې وې، سبحان ربي الاعلی، سبحان ربي 3 ځله وې که 5 ځله وې که 7 ځله. بیا به دوباره الله اکبر ووایې، سر به پورته کړې، نو سجده تلاوت ادا شو. دغه سجده تلاوت. بعضې خلک پوره قرآن ختم کړي، بیا په یو ځای باندې ټولې سجدې کوي، نو سجده یې وشوه، خو دا غزان خلاصولو والا طریقه ده. بهتر طریقه دا چې کله در باندې واجبېږي فرض کېږي نو هغه ساعت سجده کوه. بل تپوس یې کړی دی چې په 18مه پاره کې چې سوره حج کې د سوره حج نه دي لیکلي، 18مه پاره یې لیکلي ده سوره حج دی، په هغې کې 2 سجدې دي، په هغې کې چې کومه وروستۍ سجده ده په هغې باندې په حاشیه کې لیکلي دي عند الشافعي. د دې باره کې وضاحت وکړه. دا حاشیه کې چې عند الشافعي لیکلي د دې مطلب دا دی چې دا سجده د شوافیو په نږدې باندې سجده د تلاوت ده، نو د هغوی په مذهب کې به دا سجده هم خامخا کوي، او د هغوی په نږدې د سورې سواد سجده نشته،
او زمونږ په نږدې د سورې صاد سجده شته دی او دا دویمه سجده د سورې حج د 18مې سپارې دا نشته او سجدې زمونږ په نږدې هم 14 دي د تلاوت او د هغې په نږدې هم 14 دي او زمونږ په نږدې دا سجده دا د مس سجده ده دې سره د رکوع تذکره هم ده نو احنافو په نږدې باندې دا سجده واجب نه ده البته بهتر دا ده چې څنګه ته نور سجدې د تلاوت کې نو دا مو کې بهتروالی په کولو کې